بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول مینوالو ته سلامونه. دا کوم الیکشن چې وشو د سیټ باندې به تاسو ته تصویر ښکارېږي. په دې کې که تاسو خیال کړی ما سره شیخ قاسم صاحب سره ما د تصویر ویستی او بای چانس ویستی شوی دی. دا زما په خیال د 2017 یا 18 تصویر دی. په وخت کې زه میډیا ته نه هم راغلی. په بونیر کې یو پروګرام و، موږ په پروګرام کې یو ځای شو او شیخ قاسم صاحب چې نو دغه پروګرام چیف ګیسټ و. دې طرف ته که تاسو خیال کړی نو مولانا شمس العارفین صاحب هم ناستی او دی خوا زموږ ملګری مولانا قریش صاحب ناستی او شاته زما په خیال مولانا امانت شاه صاحب دی. که څوک دی نیم ښکارېږي، پوره پوه نه یم چې څوک دی. بای چانس موږ به پروګرام کې یو ځای شو او ملګرو ما ته هم پروګرام له راشه او شیخ صاحب دې هم راغلي وو. موږ سټیج باندې موږ کېناستو، موږ شیخ صاحب سره ما سلام وکړو. زما یو ملګری او شاته ولاړو. شیخ صاحب په تصویر کې خاندي، که تاسو خیال کړئ. په دې یو تصویر کې مسکی دی او په دې بل تصویر کې خاندي. دا تصویر دی. دا په دې کې شیخ صاحب ډېر خاندل دي، که تاسو خیال کړئ. ښه د خندا موډ دی. نو شیخ صاحب چې وخاندل ما ورته څه خبره وکړه، شیخ صاحب وخاندل. بیا دا تصویر ما فیسبوک له هم ورکړی د مخل په وخت کې. نو کمنټس پې هم داسې راغلل چې شیخ صاحب ولې خاندي. او دا خوا کې چې کوم کسان ناست وو نو دوی ما نه تپوس وکړه چې تا شیخ صاحب ته څه وویل چې شیخ صاحب وخاندل. دا راته وایم چې ما شیخ صاحب ته څه ویلي وو. کله چې ما شیخ صاحب سره سلام وکړو، شیخ صاحب ډېر د مینې سړی دی. په خدای یقین وکړه ډېر عاجزه خویه او لکه اخلاقي او انتهایي شفقت او د مینې یو ډک د خلوص نه. زما شاته ملګری دی، هغه اوس موبایل ورته لاس کې دی. نو شیخ صاحب ته وایي تصویر وباسم. نو شیخ صاحب هغه ته وایي زما هغه ملګري ته وایي په دې تصویرانو کې ثواب شته چې تاسو تصویران وباسئ. شیخ صاحب دا خبره ماته یاده ده. وایي دې تصویرانو کې ثواب شته چې تاسو تصویران وباسئ. ما ورته وایي هغه لږ غلی شو. ما شیخ صاحب ته وایي، شیخ صاحب ځکه وخاندل. شیخ صاحب ته ما وایي شیخ صاحب موږ ته پته ده چې په دې تصویر کې ثواب نشته، خو تاسو سره چې خلک تصویر وباسي په هغې کې ثواب دی. شیخ صاحب وخاندل ډېر زیات. دې خوا مولانا شمس العارفین صاحب هم مسکی شو، وایي خاندل. نو مقصد مې دا و چې شیخ صاحب ډېر د مینې سړی دی، ډېر د محبت او د شفقت سړی دی. هر چا سره بچي سره بچی او د لوی سره لوی سنجیده انتهایي ته علم د اخلاقو یو سمندر دی. بهرحال دا زموږ بدقسمتي وه، هر څه چې وو یا خوشقسمتي وه یا بدقسمتي وه، هغې ته چې تاسو هر څه وایئ. الیکشن دا داسې غونډې څیز دی، داسې کار دی چې دی کې به کله خفګان وي کله خوشحالي. د پی ټي آی ټولو ملګرو ته د مبارکي. هغه هم زموږ ملګري دي، دا هم زموږ ملګري دي. زموږ یو پښتانه یو خلک یو. ما تاسو ته پرون هم په ویډیو کې ویلي دي چې د دې خلکو دپاره مطلب دا دی چې یو بل ته لاس اچول نه دي په کار. تا اوټ چې هر چا له ورکوې ورکړه. د بل سړي د بل لیډر د هغه قدر د هغه عزت دا په کار دی چې مونږ وکړو. ټیک ته که نه مونږ ته ټول یو شان دي. نو اصل کې چې شیخ صاحب د بیلانې یا د شکست سړی نه و. دا حقیقت دی، دې نه به انکار نه کوئ. شیخ صاحب لا مطلب دا دی چې شکست نه و په کار، ماتې نه وه په کار. دی د دې لایق نه و. بهرحال جو هوا سو هوا. او عمران خان شک نشته چې مقبول لیډر دی، مقبول دی، ښه مقبول دی. او بیا خاص کر په KPK کې چې پښتنو دې ځل لا کومه مینه ورکړه او کوم محبت ورکړه خان صاحب، لکه نه زما نشي خیال چې په تاریخ کې چېرته پښتانه چاته په یو لاس داسې مینه او محبت ورکړی. دا د تاریخ یو حصه جوړه شوه چې پښتنو په یو لاس په یو آواز خان صاحب ته لبیک ووي او خان صاحب یې ټوټل حلقونه کامیاب کړو. دا د خان صاحب دپاره د مطلب دا دی چې ډېر لوی د اعزاز او د خوشحالۍ خبره ده. خو اوس به یو امید ساتو او هغه امید به زموږ دا وي چې خان صاحب پښتنو د حد نه زیاته مینه درکړه، د مینې او د محبت او د خلوص انتها یې وکړه. بابای سیاست به یې ورته وي، غلام بلور صاحب د هغوی قربانیانې د چا نه پټې نه دي. په پېښور کې څومره خلک د هغوی شهیدان شوي دي، په هغوی باندې خپه کېښودی شوه. شیخ مولانا قاسم غوندې هستي په هغوی باندې خپه کېښودی شوه او تاسو له اوټ درکړی شو. اوس د الله وکړي، دا به زموږ امید وي چې اوس د الله وکړي چې تاسو د پاکستان دپاره، د اسلام دپاره او خصوص بالخصوص د پښتنو دپاره څه وکړئ. او د دې اوټ چې کوم تاسو ته میلاو شوی دی، تاسو یې څه نه څه موږ ته وښایئ چې یاره ستاسو هغه اوټ په دې ځای کې استعمال شو.